سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولانا صاحب دا بل تقسیم د قضیه حملیه کې په اعتبار د ذکر د جهت او دی عدم ذکر د جهت سره نو که جهت پکې ذکر ونه دي ته موجهه وای که ذکر نه ودی ته مطلقه وای. موجهه ورته وای ځکه دا مشتمله ده په جهت باندې او مطلقه ولې ورته وای مطلقه الاطلاق نه د اطلاق ارسال او خلوی ته وای او دام خالد له جهت نه ځکه مطلقه ورته وایي. تاسې پوه شوئ که نه شوئ پوه سرم پې اخلاص شو ها وس وایه مولانا صاحب نو قضیه حملیه په اعتبار د ذکر د جهت او عدم ذکر د جهت سره څو قسمه شو؟ دعا موجهه مطلقه په دې پوه شوئ. یو بل نوم یې د رباعیه ورته وایي. رباعیه ولې ورته وایي؟ لاشتمالها على أربعة أجزاء موضوع محمول نسبت او کیفیت دی نسبت چې جهت دا څلور شو. او که تو وایې چې خماسیه ولې نه ورته وایي یو حرف سور ده پکې که نه نو تاسې وایي چې خماسیه ځکه نه ورته وایو چې حرف سور ولو که راغلی ده هغه راځي لپاره د احاطې د افرادو او افراد له قضیې نه څه دي خارج دي او جهت دا کیفیت او صفت د نسبت دا او نسبت پکې داخل ده نو هغه ته ځکه اعتبار ورکړه. او عادات د حصر چې کوم دي ادوات د حصر اسوار چې ورته وایي هغه اسوار هغه راځي لپاره د احاطې دي افراد او افراد له قضیې نه خارج دي نو اسوار او نسوار هم څه کړه خارج کړه نو هغه ته اعتبار نه ورکو جهت ته اعتبار ورکو ځکه دا کیفیت د چا ده نسبت ته او نسبت په قضیه کې داخل ده نو ځکه دې ته رباعیه وایي او خماسیه ورته نه وایي د حرف سور په وجه باندې. نو یو نوم موجهه شو او بل نوم رباعیه. مولانا دلته څو ضرور خبرې یادې کړي. یو خبره دا یاده کړئ مولانا درې خبرې نن یادې کړئ تاسې زه اول دا د مولانا صاحب چې د جهت او د مادې په مابین کې فرق څه ده صحیح شو. دویم خبره دا یاده کړئ مولانا صاحب چې په موجهه کې صدق او کذب څنګه راځي چې دا موجهه صادقه ده او دا کاذبه ده. او دریم نمبر چې کوم د بسیطي او د مرکبې مابین کې فرق او عدد دی چې بسیطي او مرکبې دا څو دي بسایط څو دي او مرکبات څو دي. څو خبرې مې یادې کړې. یوه خبر پکې چې هلکه د مادي او د جهت په مابین کې فرق څه ده. دویم په موجهه او په دې موجهه کې صدق او کذب څنګه راځي چې دا صادقه او کاذبه ده. او بل هغه عدد د بسایط او د مرکباتو چې بسایط څو دي او مرکبات څو دي. اجمالیات شو. نو راځئ اول ټکي ته. څو اول ټکی کوم یو ده؟ د مادي او د جهت په مابین کې فرق. ما ته ګوري ملا صاحب دغه په حملیه کې چې دا نن دي ویلې ثبوت او نفي دا نسبت تک نه ده. ثبوت او نفي څه شی ده؟ په زید قایمون کې نسبت او زید دواړو کې نسبت شته خو دغه نسبت په نفس الامر کې خامخا مکیف په یو کیفیت وي معنا دا متصف په یو صفت سره دغه نسبت ایجابي او سلبي په نفس الامر کې متصف په یو صفت سره. هغه صفات درې دي ګوتې داسې ونیسه درې. اول ضرورت وجوب مرتوی دویم امکان دریم امتناع خامخا په دې سره به وي. هغه نسبت ایجابي ده که سلبي ده په نفس الامر کې به یا ضروري واجب وي یا به ممتنی وي یا به ممکن وي. د ممتنی او د واجب په مابین کې چې امکان راسي هغه ته امکان خاص وایي. امکان عام به نه ورته ځکه د امکان عام نسبت په واجب هم کېږي په ممتنی باندې هم کېږي امکان خاص. نو مولانا صاحب په نفس الامر کې چې دا نسبت ایجابي او سلبي ده یا به په نفس الامر کې څه وي واجب وي که ته تلفظ کوې که نه کوې یا به په نفس الامر کې واجب وي واجب او ضروري یو شی ده یا به په نفس الامر کې ممتنی وي یا به په نفس الامر کې ممکن وي. که ته تلفظ کوې که نه کوې راځه زه تلفظ نه کوم الله موجود خو زه چې تلفظ نه کوم هم په نفس الامر کې دا وجود ثابتول الله ته ضروري نه دي واجب نه ده. نو دا نسبت دی وجود الله ته دا ضروري ده دا ضرورت راغی په نفس الامر کې. یا ووایم چې الانسان حیوان الانسان ناطق که زه ووایم که ونه وایم چې بالضروره په نفس الامر کې حیوان او ناطق ثابتول انسان ته څه دي ولې ذات او ذاتي نه دي او ثبوت د ذاتیاتو ذات ته ضروري ده. او چې ووایم چې الانسان حجر
انسان حجر ده که زه ووایم که ونه وایم چې بالامتناع نو په نفس الامر کې ثبوت د حجر انسان ته ممتنع ده. که زه ووایم که ونه وایم ثبوت د حجر په نفس الامر کې انسان ته ممتنع ده. او که داسې مولانا صاحب چې نه وجود ضروري و نه عدم ضروري و، بین بین کار و چې هغه ته امکان خاص وي، لکه زه قضیه ووایم زید قائم بس، که ووایم که ونه وایم دا د قیام ثابتول زید ته ضروري دي، و الا بیا به مونږ ټول ولاړو که نه، او نه ثابتول ضروري دي و الا بیا به ټول ناستو. بعضې خلک ولاړ دي ورزشونه کوي پوه نه شو په دې باندې، نو نه ثبوت ضروري ده او چې ثبوت هم ضروري نه وي عدم هم ضروري نه وي، د دواړو طرفینو نه ضرورت سلبي هغه ته څه وایي امکان خاص. نو په نفس الامر کې مولانا صاحب دا ثبوت دی قائم انسان ته ممکن ده، که زه تلفظ وکم که ونه کم نو وایم به چې زید قائم بالامکان، زید ته قائم ثابتول دا ممکن دي په امکان خاص سره. نو وایم مولانا صاحب که ما تلفظ په وکړه که ونه کړه دغه درې مادې راغلي که رانغلي، ولې دغه نسبت ایجابي او سلبي چې تا په قضیه کې کړی ده چې دا محمول دې ثابت کړی موضوع ته یا دې ترېنه سلب کړی ده، نو دا به په نفس الامر کې یا څه وي واجب او ضروري به یا به ممتنع وي یا به ممکن وي. په نفس الامر یو شی به یې ختم که زه تلفظ کوم او که نو هلته چې په نفس الامر په واقع کې واخلې دې ته ماده وایي، ماده عنصر ورته وایي. عنصر او ماده معنا اصل او دام د قضیې او د نسبت اصل. محکي عنه هم ورته وایي، نو دا ماده شو. او چې کله د هغې ضرورت او د دوام او د دې نه زه تعبیر وکړم دلته په خولو باندې ووایم الله موجود بالضروره، نو دې وخت کې جهت ورته وایي. چې کله تلفظ په وکړم تله جهت یا یې په ذهن کې راوړم قضیه ملفوظه وي که معقوله وي، خو په ذهن کې راوړم ضرورت ورسره راوړم په خوله ووایم بالضروره، نو دې دواړو ته جهت وایي. او چې کله په نفس الامر کې دا ثبوت ضروري ده ورته او تلفظ نه نظر قطع کمه د عقل نه نظر قطع کمه، نو په دې وخت کې بیا ماده ورته وایي. نو رښتیا وایي مولانا صاحب فرق څه شو د محکي عنه د حکایت فرق شو که نه شو؟ همدقه صفات او کیفیات دي چې په نفس الامر کې واخلي ماده ورته وایي، محکي عنه کې واخلي چې په حکایت کې واخلي جهت ورته وایي. نور که نفس الامر ته وګوري یو نسبت هم نه خالي کېږي له دې نه، نو په نفس الامر کې چې واخلي بیا مطلقه کېدی شي، نفس الامر کې مطلقه نشي کېدلی. دا د تلفظ او د حکایت په اعتبار باندې موږ وایو چې که چېرته دا نسبت مکیف په کیفیت سره په دې قضیه کې وو، یعنې څه معنی تا دا ماده په خلم ذکر کړې وه یا د په عقل کې راوړې وه، خو دا قضیه د مکیفه کړې وه په چا سره؟ په دې تلفظ کې یا په عقل کې ذکر دې کړی ورسره، نو بیا به موجهه وایي. او که دې ذکر نه ورسره کړی مطلقه ورته وایي. که نفس الامر ورته واخلي بیا مطلقې نشته، هلته خو هر نسبت مکیف وي په چا سره؟ په کیفیت سره. پوه شوئ که نه شویه؟ نو موجهه او مطلقه په چا سره کېږي؟ په ذکر سره. که چېرته دې ذکر کړی و په قضیه کې یا قضیه ملفوظه کې یا معقوله کې موجهه ده، او که دې نه و ذکر کړی مطلقه ده. او نفس الامر ته چې واخلې هغې کې بیا مطلقه نه راځي، ښه هغه ټول عمر مکیف وي په چا سره؟ په یو کیفیت سره. په دې پوه شوې را سره؟ نو د دې کیفیت د نسبت څه معنا یعنې صفت د چا د نسبت کیفیت او صفت یو شی ده. نو د په نفس الامر کې دقه کیفیت دی مولانا صاحب. څو کیفیت شو؟ درې. یو وجوب، بل امکان. خو مولانا صاحب د دې امکان سره سره نور فروع هم راووتله، نو چې په جهت کې ذکر کېږي د ده خپل فروعیات شته. یو فرع فعلیت ده، بله فرع دوام ده. نو دلته فروع نور هم جوړېږي، اصول هغه دي، دا بیا فروع دي. کوم آفرین دوام و فعلیت. نو دوام و فعلیت مولانا صاحب دا بیا فروع دي. د دی نه مولانا صاحب کله د ضرورت په ماده کې راسي، کله د غیر ضرورت په ماده کې راسي، نو بیا فعلیت او دوام هم پکې راځي مولانا صاحب. دا فروع دي. نو وس زده کوي مولانا صاحب ماده نوره پرېږدي راشي خپل عبارت ته. نو په قضیه کې چې ذکر شي هغه ته جهت وایي که نه وایي؟ او چې قضیې نه نظر قطع کړي هغه ته ماده وایي. نو چې په قضیه کې د ذکر کړي هغه ته جهت وایي. نو جهات ټول څلور دي، والسلور وایي. یو امکان
له دې سره را شروع شي. بل فعلیت، بل دوام او بل ضرورت. زده شو که نه شو؟ څوک څوک دي؟ امکان، فعلیت، دوام او ضرورت. پوه شوي که نه شوي؟ امکان به بیا وروسته راشي درته مولانا صاحب. د امکان نه خو امکان عام مراد ده، خو په مرکبه کې بیا امکان خاص تر جوړیږي. ځکه سلب ضرورت د جانبینو نه یلته، نو هغه بیا د دوه ممکنو عامونه جوړیږي. نو امکان خاص بیا د چا نه جوړیږي؟ د امکان عام نه. که ته وایې چې امتناع پکې پټ شو، امتناع په امکان عام کې لاړ که نه. ځکه امکان عام سلب ضرورت د جانب مخالف نه، د جانب مخالف نه څه معنی؟ چې د جانب د وجود نه ضرورت سلب کې او جانب د عدم ضروری وي، نو دې ته څه وایي؟ امتناع وایي. امتناع کوم یو ده؟ سلب ضرورت د جانب د وجود نه او جانب د عدم څه کې ضروری کې، دې ته څه وایي؟ امتناع وایي. بس دا ذهن کې بس کې نه وایي چې دا امتناع هم پکې راغله. نور امبړ چمبړ پرې دی، خو بس دغه څلور شیات کوي. په جهاد کې څو شیان دي مولانا صاحب؟ یو له دې طرفه شروع که ضرورت، دوام، فعلیت، امکان. بس صحیح شو مولانا صاحب؟ اوس هر یو ما فوق عام ده له دې ما تحت نه، او ما تحت هر یو خاص ده له ما فوق نه. ضرورت خاص ده له دوام نه، دوام خاص ده له فعلیت نه، فعلیت خاص ده له امکان. امکان سلب ضرورت د جانب مخالف، امکان عام مراد ده سلب ضرورت جانب مخالف نه. نو چې کله سلب ضرورت د جانب مخالف نه راغی، جانب موافق به یا فعلیت ته راوتلی یا به نه راوتلی. خو که چېرته راووت دا بیا فعلیت شو. بیا مولانا صاحب په یو د ازمینه ثلاثو کې ویو که نه وي، چې په یو د ازمینه ثلاثو کې هغه نسبت راغی فعلیت تر جوړېږي. بیا په یو د ازمینه ثلاثو کې چې راځي دایم ویو که نه وي، چې دایم شو پکې بیا دوام جوړیږي. بیا دائم کې هغه ضرورت شی ضروری وي که نه وي ضروری، څه معنی؟ هغه انفکاک او جدا کېدل محاله وي که نه وي محاله. خو چې کله محاله شو ضرورت ترې نه جوړیږي. ګوري مولانا صاحب امکان چې فعلیت ته نه راوتلی هغه امکان عام ده که نه؟ نو دا عام ده که نه ده؟ چې کله چا ته راووت دا بیا څه شی ده؟ بیا له هغه نه لاندې چې کله دوام ته راووت، بیا چې دوام نه ضرورت ته راغی، نو مولانا صاحب چې سلب ضرورت جانب مخالف نه دا امکان ده که نه ده؟ جانب موافق فعلیت ته راوتلی که، خو چې راووت فعلیت ته نه، یعنې په یو دی ازمینه بیا فعلیت ترې نه جوړېږي. بیا له هغه نه وروسته دایم وي که نه وي، خو چې دوام ته راغی، بیا له دوام نه وروسته ضروري وي که نه وي، خو که ضروري وګرځېده بیا ضرورت ترې جوړ شي. هلکه ضرورت او د دوام اوس منځ کې څه فرق ده؟ ضرورت استحالة الانفکاک ته وایي. بس 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 ضرورت څه معنی؟ څه معنی؟ چې نسبت ایجابي یا سلبي محاله وي چې منفک شي. انفکاک د نسبت ایجابي او سلبي دا محاله ده. لکه ووایه الله موجود بالضروره، د الله نه دا نسبت ایجابي چې تا کړی د دې وجود نسبت ته الله ته ثابت کړی ده، دا محاله ده چې د الله نه منفک شي، نه منفک کېږي. الله همیشه موجود ونه شي په دې باندې الله موجود بالضروره. نو ضرورت وایي اس بس چې انفکاک محاله یې که نه وشو مولانا صاحب؟ دوام چاته وایي؟ عدم الانفکاک ته وایي، خو عما من شانه ان یکون منفکا. یا داسې ووایي عدم انفکاک سره له جواز د چا نه؟ انفکاک نه. څه معنی؟ بالفعل به منفک نه وي خو انفکاک به جایز وي. دې ته څه وایي؟ رښتیا وایي دوام عام نه شو، چاته هم ورغی، ضرورت ته هم ورغی او غیر ضرورت ته هم ورغی، او دا خو بالکل محاله ده انفکاکي. نو د ضرورت او دوام مابین کې نسبت مطلق نه ده. څوک خاص مطلق ده؟ څوک عام مطلق ده؟ دوام. وایا هغه چاته وایي ضرورت؟ خبر یې دا ټول ټیم تاسې تیر که. ضرورت استحالة الانفکاک ته وایي چې نسبت ایجابي او سلبي سي انفکاک محاله وي، نه منفک کېږي. ثبوت او سلب ضروری وي، دې ته ضرورت وایي. او عدم انفکاک سره له جواز د انفکاک نه، دې ته دوام وایي. زده شو ثبوت اوس له دوام نه نظر قطع کا، لکه ضرورت نه دي چې نظر قطع کړی له دوام نه نظر څه کا. ووایه ثبوت یا سلب په یو د ازمینه ثلاثو کې دې ته فعلیت وایي. دایم وي که
اوس بل نظر قطه که سترګه پټه که ځان سره چې جانب مخالف دې خواته مه راګوره دې خواته مه راګوره جانب مخالف ای خواته ګوره جانب مخالف نه ضرورت سلبي موافق هر شي چې وي مولانا صاحب دا به امکان شي نو مولانا صاحب فعلیت ته به ورشي غیر فعلیت ته به ورشي دا جانب فعلیت ته راوتلی که نه راوتلی خو سلبي ضرورت دی جانبي نو سلبي ضرورت دی جانب مخالف نه څه شی سو امکان صحیح شو مولانا جانب موافق فعلیت ته که نه راوتلی نو فعلیت ته ورغی که نه او فعلیت بیا دوام ته ورځي دایم وي که نه وي دوام بیا نو رښتیا وایي ضرورت څه شو د چا نه دوام بیا فعلیت بیا امکان په ټولو کې عام شو زدم کړه اوس مولانا صاحب یوه خبره مې دا درته کړې وه چې د جهت او د مادې منځ کې څه فرق شو اوس لنډ تعبیر راته وکړئ ماده دغه کیفیت او صفت ته نسبت ته وایي چې په نفس الامر کې واخلي او چې په حکایت کې واخلي جهت ورته وایي د حکایت او د محکي عنه فرق دی بس اوس مولانا صاحب صدق او کذب به یې چاته وایي اوس اسانه درته زده شوه چې په قضیه کې ذکر وي هغه ته څه وایي جهت که دا جهت مطابق وله مادې سره ولې هغه مرتبه د محکي عنه ده که نه نو که دا جهت موافق وله دې ته صدق وایي که مطابق نه و دا کذب څنګه نفس الامر کې یو شی ضروري و تا په خوله مو ویلې بالضروره نو دا صادق او که نفس الامر کې شی ضروري و او تا دلته ویلې بالامکان یا دی ویلې بالامتناع دې ته کاذب وایي ثبوت د حیوان انسان ته ضروري ده که نه ده او تا ویلې الانسان حیوان بالامکان دا کاذب ولې هغه ثبوت خو ضروري و او تاسو وکړ امکان که نو مولانا که دا جهت دغه مادې سره موافق و هلته هم ضروري و دلته هم ضروري هلته هم امکان دلته هم امکان هلته هم امتناع دلته هم امتناع بیا دې ته څه وایي صدق وایي او که چېرته موافق نه و دې ته کذب وایي څو خبرې مې درته کړې وي درې اوس په دې کې دوه وشوې ښه چې یو فرق په مابین دی مادې کې او دویم نمبر صدق او کذب په دې کې دریم مې څه درته ویلي وو چې مولانا صاحب په دې کې صدق او کذب څنګه جوړیږي هغه خو مې کړی و درته رښتیا وایي ښه بسایط یې څو دي او مرکبات بسایط مولانا صاحب اته دي او مرکبات یې ودي نو ټولې موجهات یې پنځلس دانې دي 15 موجهات دي 15 اته په چا کې دي او په مرکباتو کې دي اوس بسیطه او مرکبې په مابین کې فرق مولانا صاحب بسیطې تعریف ولیکه بسیطه چې حقیقت هغه فقط ایجاب یا فقط سلب وي حقیقت مرکب نه وي د ایجاب او سلب نه یا حقیقت فقط ایجاب وي دې ته څه وایي بسیطه لکه زید قائم بالامکان الله موجود بالضروره دا بسیطه ده حقیقت د مرکب نه د ایجاب او سلب نه فقط ایجاب صحیح ده مولانا صاحب او که چیرته مولانا صاحب حقیقت مرکب و د ایجاب و د سلب دواړو نه نو دې ته قضیه مرکبه وایي صحیح شو مولانا صاحب بل تعریف یې درته وکړم بسیطه دې ته وایي مولانا صاحب چې په ضمن کې بلې قضیې ته اشاره مرکبه دې ته وایي چې په ضمن کې اشاره وي دا به انشاءالله مرکباتو کې راشي درته تشته تعریف یې ذکر یاد کړه دریم تعریف دا ده چې بسیطه دې ته وایي چې مشتمله په لا دوام او په لا بې ضرورت سره نه وي او مرکبه دې ته وایي چې مشتمله په لا دوام او لا ضرورت سره وي دې ته مرکبه وایي لا دوام او لا ضرورت کې بلې قضیې ته اشاره وجه دې باندې صرف تعبیرات مختلف شو یاد شو مولانا صاحب اوس د بسایط سو انواع دي سو اقسام دي اته مولانا صاحب ها اوس په جهتونو کې سو جهت ما درته ذکر کړو افرین نرانو اول سو کو د ضرورت سلور د ضرورت اقسام دي دو د دوام دي یو د فعلیت ده یو د امکان عام ده نو مولانا صاحب د سلور واړو اته اقسام جوړ شو د ضرورت سو اقسام دي او د دوام د فعلیت او د امکان عام هم یو نو سو بسایت شوي اته نشوي د ضرورت والا اقسام شماره خ په زیرو ته ګوره اوله ضروریه مطلقه دویمه چې د مشروطه عامه دریمه چې د وقتیه مطلقه څلورمه منتشره مطلقه دا د ضرورت اقسام شو ضروریه مطلقه مشروطه عامه وقتیه مطلقه منتشره مطلقه دا د چا اقسام شو دو دی دوام دی دائمه مطلقه عرفیه عامه
او یو د فعلیت د چې مطلقه عام ورته وایي، یو د امکان د چې ممکنه عام ورته وایي. نو ټول اته اقسام شو د بسایطو. نو بسایط اته اقسام شو. څلور د چا دي؟ ضروریه مطلقه، مشروطه عامه، وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه. دو د دوام دي، دائمه مطلقه او عرفی عامه. او یو قسم د فعلیت دا چې هغه ته مطلقه عامه وایي، یو قسم د امکان دا چې ممکنه عامه ورته وایي. زده شو؟ نو د ضرورت څو اقسام شو؟ وس وجه د حصر ته وګورئ چې مولانا صاحب دا نسبت ایجابي یا سلبي چې ضروري ده، دا ضرورت ته که نه ده؟ دا نسبت ایجابي یا سلبي چې ضروری ده، نو بیا به خالی نه وي. یا به دا ضروري مادام ذات وي، یعنی تر څو پورې چې ذات د موضوع موجود وي. دا نسبت ایجابي او سلبي به ضروری وي تر د موضوع ته، تر څو پورې چې نو دا مادام ذات شو. یا به دا ضروری وي دا نسبت ایجابي او سلبي مادام الوصف. مادام الوصف دا معنا چې یوازې په افرادو کار نه کیږي چې هغه موجود دي، نه، تر څو پورې چې دا وصف عنواني ثابت وي افرادو د موضوع ته، نو بیا به دا نسبت ایجابي یا سلبي ورته ضروری وي. نو د غاول او د دې منځ کې څه فرق شو؟ هغه مادام ذات صرف وجود دی، افرادو غواړي، او دا وجود د افرادو نه غواړي، وجود د افرادو بم وي او ثبوت د وصف عنوانی د موضوع به مرته شوی وي، بیا به دا نسبت ایجابي او سلبي ضروری وي. او یا به دا ضرورت د دې نسبت ایجابي او سلبي چې دې ته راغلی ده دا به په وخت معین کې وي، یا به په وقت ما کې وي، وقت غیر معینه. څه معنی؟ تا به یې تعین نه یې کړی، نفس الامر کې که متعین وکړو پوه نه شي په دې باندې وایه وس شاباش نرانو. دا ضرورت د نسبت ایجابي یا سلبي چې راغلی ده، یا به مادام ذات وي، یا به مادام الوصف وي، یا به په وقت معین کې وي، یا به په وقت ما کې وي. که دغه وه ضروریه مطلقه، که دا وه مشروطه عامه، که دا وه وقتیه مطلقه، که دا وه منتشره مطلقه. زده شو؟ اوس مولانا د ضروریه مطلقې او د مشروطې عامې څه فرق و؟ مادام ذات دلته مولانا صاحب الته ضرورت مادام ذات په دې بل کې ضرورت، اوس هغه ضرورت بدل که په دوام سره ووایه چې اوس به دا دوام د نسبت ایجابي او سلبي موضوع ته مادام ذات وي، یا به مادام الوصف وي. که مادام ذات دائمه مطلقه او که مادام الوصف عرفي عامه. عرفي عامه داسې ده لکه مشروطه عامه، دائمه مطلقه داسې ده لکه ضروریه مطلقه، خو صرف الته ضرورت و دلته دوام ده، بس دقه فرق ده. وشو مولانا صاحب؟ ښه. او که چېرته مولانا صاحب دا ثبوت د نسبت یا سلب دا راغلی موضوع ته په یو دی، دا مطلقه عامه ده. او که چېرته دا ثبوت یا سلب داسې راغلی و چې هلته په قضیه کې سلب د ضرورت د جانب مخالف نه راغلی، موافق هر شی چې وي، نو دې ته وایي ممکنه عامه. په هغه کې راغلی وي هر نسبت چې وي، خو پیښه داسې ده چې په دې قضیه کې دا نسبت چې راغلی ده نو د جانب مخالف نه ضرورت پکې سلب شوی ده. نو که چېرته په قضیه کې سلب د ضرورت د جانب مخالف نه و، نو دې ته بیا ممکنه عامه وایي. وشو مولانا صاحب؟ زده شو؟ نو د ضرورت څو اقسام دي؟ څلور. ضروریه مطلقه، مشروطه عامه. وشو که نه؟ نو دا ضرورت یعنی استحاله الانفکاک چې دا نسبت ایجابي یا سلبي نه منفک کېږي، یا به مادام ذات نه منفک کېږي. دا ضرورت په مادام ذات وي، تر څو پورې چې دا ذات او افراد، تر څو پورې چې انسان موجود وي، حیوان او ناطق ثابتول به ورته ضروري وي. داسې ده که نه ده؟ او یا به دا ثبوت او سلب مادامل، یا به په وخت یا به په وخت اول ته څه وایي؟ د دوم ته، د دریم ته وقتیه مطلقه، د بل ته منتشره مطلقه. اوس تاسې دلته تپوس وکړم ضروریه مطلقه چاته وایي؟ ثبوت یا سلب ضروري وي تر څو پورې چې ذات موضوع موجود وي. مشروطه عامه اوس یو تعریف کوه. ثبوت یا سلب ضروري وي تر څو پورې چې وصف عنواني د موضوع ثابت وي افرادو د موضوع، او دا بل ثبوت یا سلب ضروري وي په وخت معین کې، ثبوت یا سلب ضروري په وقت ما کې، پته نه لګېږي وقت غیر معین. تا به تعین نه یې کړی، نفس الامر کې که متعین وکنو.
او که چېرته ثبوت یا سلب دایم وو دا داسې ده لکه ضرورت دایم وو هغه ضرورت بدل که په دوام سره نو دا دوام د ثبوت یا د سلب چې ده یا به مادام ذات پې څه معنا دا ثبوت یا سلب به دایم وي تر څو پورې چې دا دائمه مطلقه ده یا به دا ثبوت یا سلب دائم وي تر څو پورې چې افراد د موضوع متصف وي په وصف عنواني سره دا وصف عنواني غ افرادو ته تر څو پورې چې ثابت وي نو دا به دایمي ورته نو دې ته عرفي عامه وایي ورته او مولانا صاحب که چېرته ثبوت یا سلب راغلی وي په یو دی زید قائمون په یو دی ازمنه ثلاثو کې دی وویلې نو بیا څه شی ده مولانا صاحب دې ته مطلقه عامه وایي او که چېرته په دا قضیه کې نسبت ایجابي یا سلبي هر یو چې راغلی و خو سلب ضرورت راغلی و د جانب مخالف نه نو مولانا صاحب دې ته وایي ممکنه عامه نو دی وایي مولانا صاحب وایي هلکه فصل قد یذکر الجهاد کله کله ذکر کولی شي جهاد ولې که ذکر دی نه که په قضیه ملفوظه او معقوله کې بیا دې ته څه وایي نه جهاد دا وګوره وایي دې ته مطلقه وایي زه داسې درته وایم چې ذکر یې کې جهاد ورته وایي که ذکر یې نه کې په نفس الامر کې واخلي ماده ورته وایي داسې وایي وقد یذکر دلته ګوره ذکر ورسره ویلې وقد یذکر الجهاد ته کله ذکر کولی شي جهاد فی القضیة په قضیه کې نو په دې وخت کې فیسمى موجهة دې قضیه ته بل څه نوم ورته اخلي ايضا لك موجهات چې ورته وایي والموجهات موجهات چې 15 ثمانیه منها بسيطه ات پکې څو دي بسایط دي او پکې مرکبات عمل بسایط چې د بسيطه مو پیژندنه بسيطه چاته وایي چې حقیقت تش ایجاب یا په ضمن کې بلې قضیه ته یا مولانا صاحب مقید په قید د لا دوام دی لا ضرورت سره نه وي او که دا وو نو بیا دې ته مرکب وي نو دی وایي ولا د ضرورت په اقسامو کې ضروري مطلقه ده وهي التي حكم فيها بضروره ثبوت المحمول للموضوع یا حکم شوی په سلب د محمول للموضوع نه خو ما دام ذات الموضوع موجوده تر څو پورې چې ذات نو دا ما دام ذات شو نو دې ته وایي ضروریه مطلقه ضروریه ولې ورته وایي ځکه دې کې حکم بالضرورت شوی مطلقه ځکه ورته وایي چې دا مقیده په وقت او په وصف سره ندا مطلقه ده وهي التي داوش مثال كقولك لك الانسان حيوان بالضروره دا دي موجبه مثال دي سالبه والانسان ليس بحجر انسان حج ترسو پوری چې افراد انسان موجود وي نو ليس بحجرين بورته ثابت وي بالضروره والثانيه او دویم چې د دایمه مطلقه ده دایمه مطلقه لکه ضروریه مطلقه ده سیده ځکه یو ځای سره ذکر کړه چې دا دیغه په شان د صرف ضرورت بدل کپ دوام سره الدائمه مطلقه ده وهي التي حكم فيه بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبي عنه كقولك لك دا قول ستا كل فلك متحرك بالدوام دا دي موجبه مثال ده ولا شيء من الفلك بساكن یو شی دی فلک نه ساکن نه ده بالدوام ودي لید مولانا صاحب نو الته ثبوت دائم دا په دې بلکې سلب دائم د موجبي او سالبي دائمي مطلقي مثالونه شو پوه شو دې باندې او دوام مونږ چاته ویلو عدم انفکاک سره جواز دی انفکاک نه انفکاک جایز پکې ضرورت ته خلق التزام وایي الکه وایي دی دعا کې تا التزام وکړه التزام په دعا بعد سنت کې بدعت ده نو التزام چې کومه ده دا چاته وایي استحاله الانفکاک التزام مرتوي او ضرورت مرتوي وایي التزام مرتوي التزام او ضرورت چاته وایي استحاله الانفکاک چې محال انفکاک سوي محالوي او دې خواته ګوره تاسو وایي سره بیا خو که درته وایم ما څه ویلې بیا به دې بیا نه زده ګوره ضرورت او هغه چاته وایي ضرورت او التزام استلزام مه وایه التزام دا الفاظ صحیح وایه التزام او ضرورت څه معنی سلبي ضرورت دا استحاله الانفکاک چې محال وي هلکه مولانا صاحب دا انفکاک محالوالی په څه معلوموي چې دا محال ملا صاحب که دعا دې ونه کړه امامت نه دې وباسو زه طالبانو ته وایم دا ضرورت به په څه پیژنئ چې یو وعید پې باندې مرتب وي وعید په مرتب وي دقه معنا دې ضرورت ملا صاحب که دعا دې ونه کړه دا امامت نه دې وباسمه که چېرته کلیوالو دعا ته پاتې نه شویه مړ ژوندی در سره قطع کوو ملا صاحب ولې دې دعا ونه کړه دا التزام التزام دا بدعت یو دوام د دوام مستحب کار دی کله یې کوه کله یې مه کوه ښه کار دی دوام په مستحب وای بیا مستحب خیر الاعمال الى الله ادومها وان
قل خبره ختم کړه منطق دا لوی اختلاف راته ختم ولی اختلافات کوئی مسلمان التزام او څه ضرورت او التزام یو شی ده استحاله الانفکاک الک دا بنه منفکیږي لتانه د مونږ امامت چې کوي او دا کار به کوي کوي دي نه کنو بیا تنخواه نه درکو وعید چې ورته متوجه وي دې ته وایي التزام ونه چې به دې باندې دقه د ضرورت او د التزام معنا ده ودې لید مولانا صاحب که نه مکه وزان له بس غله خپل اختیار دی ده چې څه کوي هغه کوه ونه چې به دې باندې دغه خبره ما خبره درته کوله که نه چې دا ګوره منطق هم ښه شی دی که نه کله کله مختلفې مسلې دې هم راته حل کوي بله مولانا صاحب وایي التي دا وشو که نه مولانا صاحب دایمه مطلقه وشوه وایي التي حكم بدوام ثبوت المحمول للموضوع سلبيا كقولك كل فلك متحرك بالدوام ولا شيء من الفلك بساكن بالدوام والثالثة درم چې دا المشروطة العامة کومه یوه ده مشروطة عامة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع نفي عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني تر څو پورې چې وصف عنواني ورته ثابت وي دا محمول ثابتول یا سلبول به ترېنه ضروري وي خالق لا یزال یو ټکی به درته مو دا خبره خو را سره پوره کوي که نه دوی ما ته ګوري نو مولانا صاحب دا ثبوت یا سلب ضروري تر څو پورې چې ذات د موضوع متصف وي په وصف عنوان دغه بیدار شي ورته والوصف العنواني وایي نه پېژنم چاته وایي ما يعبر به عن الموضوع ما همیشه درته وایم چې وصف عنواني ما عبر به نور الحق مولانا صاحب الله دی غریق رحمت وګرځي هغه به اسانه خبر کوله ما عبر به عن هغه به دا ټکی دی انسان ټکی د انسان یقیني دغه خبره ده ټکی د انسان تا ګوره په هغه کې مانه خبرې زیاتېږي هغه کې نه ده شریجامي کې وایي وقدم کلمة على الکلام کلمه مقدمه کړ په چا باندې په کلام باندې ولې وایي ځکه مفهوم د کلمې جز د مفهوم د کلام نه زه طالبانو ته وایم المفهوم د کلمې خو لفظ وضع لمعنى او مفهوم د کلام چې د ما تضمنه نو چیرته مفهوم د کلمې جز د مفهوم د کلام نو هلته به وایي چې مفهوم اجمالي د کلمې جز د مفهوم تفصیلی د کلام نه مفهوم اجمالي د کلمې دا ټکی د چا ده د کلمې ده او مفهوم تفصیلی د کلام کې ما تضمنه کلمتین دا وایي اول د په تعویل د کلمتن سره نو مولانا کلمتن یو جز نشو پکې نو مفهوم اجمالي د کلمې دا جز شو د مفهوم تفصیلی د کلام نه او جز مقدمه په کل باندې خو نه ژبه دی باندې نو مفهوم اجمالي هغه ټکی دی غشي ته وایي چې په هغه ټکي سره دی غشي نه تعبیر کولی شي د انسان نه تعبیر موږ په انسان سره کوو نو که انسان نه وای بیا به د بادرنګ ورته وي نو ما عبر عنهم به عن الموضوع چې د موضوع نه په هغه سره تعبیر کولی شي لکه کل کاتب وصف ته ما ته وصف عنواني راوښی وصف عنواني څوک ده دا ټکی دی چا دلته چې لیکلي دي دا ټکی دی چا د کاتب نو کل کاتب متحرک الاصابع بزر ما دام کاتبا ولا شيء من الكاتب ساکن الاصابع بزر یو شی د کاتب نه ساکن الاصابع نه ده بالضروره نو دا سلب د ساکن الاصابع ضروري ده تر څو پورې چې افرادو د کاتب ته چې موږ او تاسو دا کتابت ورته ثابت وي نو تر څو پورې چې افرادو د کاتب ته کاتب ورغلی وي نو تر هغو پورې بیا هغه ثبوت د تحرک الاصابع ورته ضروری ده او سلب د ساکن الاصابع ضروری ده ساکن به ترېنه سلب کیږي او تحرک د اصابع به ورته ثابتېږي خو تر څو پورې چې افراد موجود وي که نه د افراد متصف وي په وصف عنواني متصف وي چې هغه ده کاتب ده زه شابش نو دی وایي ما دام کاتبا والرابعة څلورم چې العرفیة العامة عرفي عامه ده وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع په دوام د ثبوت محمول موضوع ته یا سلب د محمول موضوع نه خو ما دام ذات الموضوع دا داسې ده لکه مشروطه عامه عرفي عامه داسې ده لکه دلته هم دغسې به وایي چې تر څو پورې چې ذات د موضوع متصف وي خو صرف د ضرورت په ځای باندې دوام راوړه لکه بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع بعینه هغه مثال د دم صحیح کیږي بالدوام به هر کاتب ته متحرک الاصابع ثابتېږي خو تر څو پورې مولانا چې افرادو د کاتب ته کاتب ورغلی کاتب ورته ثابت او بالدوام به یو شی د نائم نه مستيقظ نه وي تر څو پورې مولانا صاحب دا مستيقظ نه پکول به دائم وي له افرادو د نائم نه خو تر څو پورې چې نائم ورته ثابت وي نو نائم ته ویلی شي چې مستيقظ تر څو پورې چې نائم ته
نالا شی من المستيقظ بالنائم. نو دی وای مولانا صاحب ما دام وبدون لا شی من النائم مستيقظا ما دام نائما والخامسه وقت مطلق. وقت مطلق چاته ویل کېدل چې دا ثبوت اصل ضروري په وخت معین کې وهي حکم به ضرورت ثبوت المهم نفعه في وقت معين من اوقات الذات دي اوقات دي ذات موزونه كما تقول كلكم قمر هر قمر چې کوم د منخسب بالضروره وقت حيلوله الارض بينه وبين الشمس. دی وای چې ضوء د نور د قمر مستفاد د ضوء الشمس نه چې کله د قمر او د نور په مابین کې څه حایل شي زمکه بیا دی وخت کې تورواله راسي عربي کې دغه شریعت کې انخساب چي ورته وای نو انخساب ثابتول ورته ضروری دي خو په وخت معین کې چې وخت د حیلولې ده چې د قمر او د شمس مابین کې زمکه حایل شي. ولا شی من القمر بمنخسف یو شی د قمر نه منخسف دلته وس قمر نه پکول ضروری دي خو وخت التربیع په وخت د چا کې دغه چې مولانا صاحب هغه 12 برجونه دي هغه کې نه درا بشي هغه کې راځي کنه تاسو چیرته وای هغه په فلک کې فلک الافلاک کې د سوای چې هغه کې 12 برجونه دي دغه د فلک چې کومه د کوم فلک کې چې دا نور ده د کې 12 برجونه دي بیا هغه غټ برج ته منطقه البروج وای داغه ته د لوی دایره ته دوائر خډیر دي کې تر هغه قطبین دي پکې قطر او داغه خو محور د پکې خودل ته مولانا صاحب چې دا وړي دایره لدی قطبین او نشرو دي قطبین هغه واړه دي نقطې دي هغه ساکن دي په وخت د حرکت کې په سرازي وړي دایره ها غټه په منس کې چې د منطقه البروج وای منطقه البروج ذکر ته منطقه کمربند ته وای ټول برجونه په د پوری تړلې دي برجونه بیا حمل ثور او دغه چې برجونه دي دا د سوای کنه وای دي کې خپل دا برجونه دی په سلورم برج کې چې کله نور راغی په سلورم برج کې نور راغی بیا مکمل سپوږمۍ بیا څه شوي داغه زمکه لمنځ نتللی بیا مکمل نور برابر وي چاته دغه برج کې بیا 14 هغه راځي وای دغه بدر چې ورته وای بیا 14 سپوږمۍ راځي دا نور برجونه دي په نشو دي باندې چې په کوم برج کې برابر شو بیا هغه منځ ناغه وای وتلی وي دا زمکه او کنه مولانا صاحب دلته بیا مکمله معلومی نو دی وای وقت التربیع په وقت تربیع کې والسادسه شپږم چې د منتشره مطلقه ده وهي التي حكم بضروره ثبوت المحمول للموضوع یا نفي عنه في وقت غیر معين غیر معين دا معنی چې تابع تعین نه کړي نفس الامر کې دا د دې لپاره وایي چې دی ویلي دي چې دی وقتی مطلقه منتشره مطلقه مابین کې عموم خصوص مطلق ده منتشره مطلقه عام مطلقه ده او وقتی مطلقه نو دا به داسې معنا کوي چې وقت مطلقه چې غیر چې معین وخت وي او هغه دا معنا چې تابع اعتبار نه کړي نفس الامر کې که وخت معین وو که نو وقت مطلقه به اخص شي منتشره به اعم شي ونه شي دې باندې او کدا معنا وکړي چې مولانا صاحب چې تعین به نه وي پکې نه تا معتبر کړي او نه په نفس الامر کې نو بیا تباین راځي ما بین کې خط تباین نشته دی ما بین کې خو بنا بر هر تقدیر ځا نو دی وای منتشرا حکم به ضرورت اسم مهم او نه په وخت غیر په وخت غیر معین کې چې تابع تعین نه معتبر کړي من اوقات الذات وكل حيوان مثال لك مولانا سيب لك كل حيوان متنفس بالضروره دا تنفس دا ثابت ول حیوان ته ضروری دي وقت ما په یو وخت دی چا کې بیا هر وخت وي شپه ورځ معلومه نه ده نو او کله بلا شی من الانسان بمتنفس بضرور کله تنفس نه کوي لا علتای کله تنفس وکوي کوم پوښ به دی باندې خدا پته نه لګيږي مولانا صاحب نو وخت معین لري چې دې ټیم کې تنفس کوي او دې کې نه کوي کله ډاکټر ورته وایي سا بند سا واخله 500 را واخله ګوره او کله چې هغه وباسي اکسرا هلته بند کړي نو هر متنفس چې کوم د متنفس ده ولا شيء من الحجر متنفس بزر وقت ما وصاب يوم كذا نمبر مطلقه عمده وهي الحكم بها بوجود المحمول بوجود المحمول معناه بثبوت المحمول تفنن بالعبارات كبيره ثبوت د محمول موضوع دا په موجبه کې اصل د محمول موضوع خو په یو د ازمنه ثلاثه کې لکه كل انسان زاهق بالفعل ولا شيء من الانسان بزاهق بالفعل معناه په یو دی ازمنه ثلاثه کې اتم نمبر چې د ممکنه عمده ویل ته حکم بسلب ضروره الجانب المخالف چې په دې کې حکم صحیح په سلب ضرورت جانب مخالف جانب موافق ته مګوره خو سلب ضرورت جانب مخالف ضرورت هغه نه لري هغه نه ضرورت سلب شوی د جانب مخالف
مثال لکه کل نار حارة بالامکان العام، هر نار چې د حار د په امکان عام سره. جانب موافق دا د چې تا حار ثابت کړی د نار ته، نو د جانب مخالف چې لیس بحار دیغه نه ضرورت، نو دا نه حار کېدل دی نار چې دی دا ضروری دی که نه دی؟ ته وای مولانا نه حار کېدل ضروری دی که نه دی؟ وای ضروری دی. ای د نر بچې زه پوه شم هلته وی لکه کلونه دا وګوره جانب موافق دوره بار بار ورته وایي که نه بیا حیران شي. وای کل نار حارة، هر نار زه تپوس کوم مولانا کل نار حارة بالامکان العام. جانب موافق څه ده؟ جانب موافق پیژنې؟ کتاب کې چې څه لیکلی هغه د جانب موافق وایي. خالق الله زاله کوم وړکي وای مور ته ویلي و چې د شلو نه یو لرې که څو پاتې کېږي، خدای دې وایي ورک که زویه چې کوم کړکېچنې ثابتې ما ته راوړي ونه ژبې نو ما ته څه پته ده چې شلو نه یو لرې که دا څوک پوره کولی. نو جانب موافق کوم یو ده؟ دغه د جانب موافق. نو دې کې څه لیکلي دي؟ کل نار. جانب مخالف څوک ده؟ ځکه ودې ویلي جانب مخالف څوک ده؟ عدم حار ده که نه ده؟ نو د عدم حاریت نه ضرورت، یعنی نه حار کېدل او نه ګرمېدل ضروري دي که نه دي؟ ته ووایه حسین مولا نه دي. نو دا نه حار کېدلې ضروري نه دي. اوس دې طرف ته راشه، یا به ضروري وي یا به نه وي. که دا طرف هم ضروري نه و بیا څه شي جوړېږي؟ ځکه ولې له دواړو طرفونه، او که دا طرف یې نو دا څه ده بیا دې ته څه وایي؟ امکان عام خو ورته وایي، خو امکان عام په ضمن د چا کې راغی؟ دلته چې هغه طرف نه ضرورت سلبي جانب د عدم نه، او دا جانب د وجود ضروري وي، نو بیا څه شی ده؟ وجوب ورته وایي. یا خالق لا یزال. نو دی وایي مولانا صاحب فصل فی المرکبات. یاره لکه